تو سوچ کورو نو دغه حال دی د قوم چې دی په المهند علی المفند کې عقیده ګوري، دی په هدایه کې دین ګوري، دی په شامه کې دین ګوري، دی علمگیری پس انخطی دی و دین په الک دین په قرآن و سنت کې دی، دین په اقوالو د صحابو کې دی، دین په اقوالو د سلفو کې دی. دا ته چې سګوري دا خو رستو خلکو لیکلي دي، د وخت د بادشاهانو نه متاثره خلکو دا خبرې چې کم دی نو هغه لیکلي دي. دی کې څه دي په دې علمګیرۍ وي دا فقه به منې وایي زه به درته وښیم بیا به نه منې. علمګیرۍ کې لیکلي دي چې سپی دی حلال کو بار دی بازار کې خرڅ کړو نو دا جایز دي، زه به اوس سپي خوره هر څه خو دې کې د منلو نه دي که نه. نو عرض مې دا کو یو ځای کې لیکلي دي چې صورت فاتحه په متیاز ولیکې او په تندي راخ کې نو د پوزې د ماتېدو بیماري به ښه کېږي. او وبالبول ایذن په وینم جایز دي، وبالبول ایذن په متیاز هم فاتحه لیکل جایز دي. نو دا د ویلو یا دا د لیکلو خبرې دي یا د سړي په کفرای کې چې لږ دماغ یا بوس پکې نه نو دا خبرې شي لیکې. خو به دا خلک دی سوی نو وی دا ائمه احترام نه کوي ته کې که نه. نور الانوار د دې مشهور کتاب دی، هغې کې وایي دوه قسمه ګناهونه دي. یو هغه جهالت دی چې په هغې الله سړی جهنم ته نه بوځي، دویم هغه جهالت دی چې په هغې به سړی جهنم ته ځي، هغه جهالت د امام شافعي دی. یعنی امام شافعي به جهنم ته ځي، دا داسې جاهل وي که جهل شافعي. نو هر څه دا ته به هم سبا په منبر کښېنې وی به جوابیان د ائمه احترام نه مني، ته یې منې که نه وایه. د یو امام ابو حنیفه په نوم دی په ټوله هدایه کې امام شافعي راغورځولی دی، لنګتی دی ورته اچولی ده چې تا هغه ونه ګټله. امام شافعي سره همیشه حدیث یې تا همیشه قیاس راغستی یا د منګړت اصول راغستی، هغه براکته کوي و ائمه پې وی ته د ائمو ګستاخ نه شوې. او زه ټوله دنیا په قرآن او سنت تلم، زه د ائمو ګستاخ یم؟ لږ سوچ خو تاله هم پکار دی. نو عرض مې دا کو دې باب کې چې دا د حق نشان دی چې الله حق له غلبه ورکوي.